کتونکو د پن ضلعي ترجمان سجاد علي تورنګزی سره به خبرې اترې کوو چې دا کوم د ټکسونو سلسله روانه ده ډېرې تعلیمي ادارې د بندېدو طرف ته روانې دي ځکه چې هغه نشي برداشت کولی دغه اخراجات. نو سجاد علي تورنګزی صاحب چې ترجمان دی په دې باندې څه نظر ساتي چې څومره خلک به دې سره بېروزګاره کېږي خو چېرې د حکومت دغه ظالمانه اقدامات روان دي. سجاد صاحب ډېره زیاته مننه. څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده په ایجوکیشن سیکټر کې پرایویټ سیکټر حکومت سره تقریبا 60% بوج چې کوم دی د اوچت کړی دی او دې وخت کې حکومت هم په دې باندې اګری شوی دی چې څومره هم ګورنمنټ ادارې دي نو هغه هم پرایویټایز طرف ته روانې دي. خو زه نه پوهېږم د دې په پالیسیز باندې چې یو طرف ته دا وي چې څونه ګورنمنټ ادارې دي هغه منګه پرایویټایز کو او بل طرف ته آلریډي چې کوم دا 60% پرایویټ ادارې د دوی حکومت سره کم دا ملاتړ کړی دی نو هغه د مختلف ټیکسز په شکل کې دومره تنګ کړي دي چې ادارې دې ته بالکل را رسېدلي دي چې یاره تالې ورته واچو او دا ادارې مونږ بندي کړو. څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره دې سره د څومره خلکو روزګار دی نو یو تعلیمي اداره چې کولی شي دې سره ډېر روزګارونه وابسته دي. هغه څه ډایرکټ دي څه ان ډایرکټ دي. لکه زه به تاسو ته ویم دی کې د لومړني د ټول نه زیات چې کوم دی هغه ټیچینګ دی چې کوم دا اساتذه کرام دي دا په لکو تعداد کې چې کوم دی دا زمونږ د پرایویټ سیکټر کې چې کوم دی دا برسري روزګار دي. دې سره سره کم چې دا وین دي کم چې دا ماشومان بوزي راولي دا خلک به سره برسري روزګار دي. کم چې دا د تعلیمي ادارو مخې ته د چا دا شاپس دي که هغه د هر هغه که د خوراک دي که هغه د سټیشنرۍ دي که هغه د یونیفارم دي که هغه داسې نور داسې د سپورټس لحاظ دا ټول روزګارونه چې کوم دي دا بیا دې سره وابسته دي. نو که دا تعلیمي ادارې دا پرایویټ تعلیمي ادارې دغه شان دا ګورنمنټ سیکټر زمونږ د صوبه چې کوم د سپیشلي دا دغه شان تنګي نو دا ډېر خلک چې دا ما تاسو ته یاد کړل دا په لکو خلک دا به دې سره متاثره شي. ډېره